نو داسې یو وړوکی تنظیم چې شیخ الحدیث صاحب شانت خلک چې قرآن شریف دومره لوی عالم نو چې هغه راځي نو موږ هغې ته څنګه انکار کولی شو دا زموږ دپاره خو د ډېر لوی عزت خبره وه نو زه الله نه ډېره شکرګزاره یم چې الله موږ له دومره عزت راکړه الله موږ ښه لاره باندې روان کړو او په ډېر عزت سره نن موږ دا اعلان کوو چې موږ به که خیرې چې څومره وس رانه کېږي که ځان له موږ کول هغه یو شانتې خو مولانا صاحب له او د پارټۍ دپاره به د دې نه لس ګونه زیات کوو او موږ به کوشش به زموږ دا وي چې مولانا صاحب موږ ډېر عزت سره نیشنل اسمبلی ته پارلیمنټ ته ورسوو او هله به کینو چې مولانا صاحب فیډرل منسټر جوړ شي چې دا منسټر هم جوړ شي حکومت هم جوړ شي نو چې څه موږ نه خدمت کېږي موږ ته چې څه ذمهواریانې راکوي نو مولانا صاحب له ټول ملګرو له تسلي ورکوو چې موږ کله تاسو نه رسو کېږو موږ د بیبي صاحب چې کوم ویژن دی کوم سوچ ترې دی الحمدلله زمونږ او د دې سوچ په دې کې یو برابر دی زمونږ سوچ او فکر هم د دې غریب عوامو دپاره دی او د هغې ثبوت به تاسو ته درکړم چې ما د دې صوبې 15 لکه ماشومان د تعلیمي ادارو نه بهر وو د هغې وجوهات ما معلوم کړل بیا پته ولګېده چې بنیادي خبره غربت دی نو اول مو بچو ته فیس معاف کړه بیا مو ته کتابونه شروع کړل 12 پورې تعلیم مو فري کړ 15 کاله وشو پای کې چا د یو کلاس اضافه نه ده کړې د خلکو دا سوچ شته دی د قومونو لپاره دا د حکمرانانو ذمه داري وي دا زما خپل سوچ ما نه قوم مطالبه نه وکړه چې زما بچو ته تعلیم فري کړه دی له کتاب ورکړه دا زما خپل سوچ و چې مونږ دلته بنیاد کې خو په ټول پاکستان کې هڅې شروع شو دویم د خلکو دا تصور چې دا علما دي دا به جنکو د تعلیم مخالفي مونږ پای کې دومره اقدامات وکړه دومره چې 70% مونږ د بجټ دا د جنکو د تعلیم لپاره کې خدا او 30% مونږ د لکانو تعلیم لپاره کې خدا او بیا هغه دومره بهر دنیا کې هایلایټ شو چې مونږ جنکو د لپاره د شپږم نه تر 10 پورې 200 روپۍ وظیفه مقرر کړه چې دا انکریج شي او د ریاضي تعلیمي ادارو ته راشي هغه سره تعداد الحمدلله ډیر زیات سیوا شه تاسو د علاقه سوره چې کومه به کول ایریا ده دې کې مونږه د سمې جنکۍ به برتی شوي بیا به نه راتلې هغه حاضري به نه کوله دلته بیچاره پیسې ورکولې هغه بوله حاضري لګوله نو مونږه دلته رولس کې ترمیم وکړو چې اتم پاس جنۍ دلته برتی کوي هغه به یو محدود وخت خپل تعلیم پوره کوي او د هغې په کور کې یان غریب هم کې به ورم بل شي روزګار به ته میلاو شي دویمه دا چې د هغې حاضري به یې کېدی شي نو نورې ماشومانې چې کومې راځي هغه به صحیح معنو کې تعلیم حاصلوي دا د دې خلکو دپاره چې څومره دلته دا غریبه علاقه ده او څومره خاص کر زمونږ د کنډاو نه پورته د ګدون علاقه د ټول دپاره مونږ دا ترمیم کړو په رولس کې دا په پاکستان په تاریخ کې چا نه دي کړي بیا دې ته تاسو وګورئ ګڼه دومره المیه ده چې بیا چا یو روپۍ پای کې اضافه په دې 15 کاله کې نه ده کړې دا د قوم نو مشران کړي دا د قوم په خزانو باندې خلک نو ناس موږ په ډېرو محدود وسایلو کې دا ټول خدمات کړو بیا اتلکه ماشومان ما د لارو نه د کوڅو نه د ډیرانونو نه دغه نه د هوټلو نه ما د خدای قسم چې د هوټل کې ماشومان لیدل چې د پیالې وینځي چاته ډوډۍ دی نه ما د زړه درد وکړ خدای دا ماشوم خو دې وخت د لبو دی دا ماشوم خو په دې وخت تعلیم دی خو د مور خپل مجبور دي نو موږ له مور خپل ته وایي چې بچي مونږ ته راکا تعلیم په مونږ کوو کتاب مول ورکو فیسوم درنه نه خو بچي سره مونږ ته مور خپل خو په دې بخښاله ده هر مور خپل وایي زما اولاد تعلیم یافتي نو اتلکه ماشومان ما تعلیمي دارو چې اتلکه مراوستن غیر بیا سکول نه پکارو هغه بیا کالجونه پکارو هغه بیا استادان برتی کول پکارو 45000 استادان دا موږ په میرټ باندې برتی کړی دي استاد ته وایي چې کور کې ته آنلاین ګوره کته سره اهلی متبه برتی کیږي ته هر څوک چې هر پټای سره تعلق لري کنه صاحبیت نه بیا به تنه برتی کیږي تاسو په دې علاقه کې په ټول دنیا کې کلاس فور اوسه تعداد نشته دا زموږ سوچ د خپل قوم د دې غریب خلکو لپاره وو نو زه په دې ډېر خوشاله یم چې د ویژن د تعلیم او بیا ما وروسته چې کوم هغه پیریډ نو بل الیکشن پورې د هغې بیبي صاحب هغه وخت کې وزارت تعلیم د سره د ټولو حالاتونه خبر دي بیا حاجي صاحب د دلته تذکره وکړه د ګدونه مازی د دې کارخانو دا زما فکر چې دلته کې مونږ لیاقت جتوي صاحب هغه وخت د صنعت وزیر مرکزي او افتخار حسین شاه صاحب الله وبخي گورنر دلته زموږ وزیر اعلی صاحب درانی
اکرم خان درانی صاحب دا مونږ رالو درې واړه او لکه جتوي صاحب ته مو بیا دعوت ورکړو هغه کارخانو ته راوست او مونږ ورته چې دې کې ته څه کولی دا کارخانې مونږ دوباره څنګه کولاو کړو دا خو ظلم وشو د علاقې سره قربانۍ دی ورکړې قاضي صاحب تاسو ته ووایي قربانۍ ورکړې شهیدان شو پکې څه حالات پکې رالل او بیا هغه مراعات لړل واپس بیا هغوی مونږ ته دا ووایي چې تاسو که 25% مونږ ته بجلۍ کې په دې کې مونږ سره تعاون کولی شئ نو مونږ به بیا دوباره هغه مراعات بحال کړو نو مونږ ورته وایي چې مونږ بالکل دې ته تیار یو چې 25% به مونږ په دې کې تاسو سره تعاون کوو هغه شی بیا ونه کړه هغوی مرکز هغه هغوی په اختیار کې مونږ د خپل طرف نه ورته پوره یقیندهاني ورکړې وه بیا د مونږ یو فیصله کړې وه دا هم د صوبه خیبر پښتونخوا په تاریخ کې په لومړي ځل شوې وه چونکې عام تعلیم یافته خلک او پوهه خلک دلته ناست دي ځکه دا خبره کوم چې مونږ دا فیصله وکړه چې د کمې ضلعې کم آمدني نو 5% به هغه ضلع باندې خرج کوو زمونږ د ضلعې آمدن چې و نقداور فصل زمونږ هغه تماکو نو په لومړي ځل باندې ما د تماکو په سیس کې دې ضلعې ته پیسې راوړې بیا هغې نه وروسته خو چې کوم خلک راغلل او څه یې وکړو دې صوبې سره او نن تاسو هزار رب مونږ کارګار یو په 100 کاله کې دا زمونږ نسلونه نشي خلاصولی او څه وشو په دې ملک کې نورونو خبرې ډېرې زیاتې دي خو به خو ډېر تېر شوی د ستاسو ډېر زیات مشکور یم او بیبي ته دا یقیندهاني ورکوم ستاسو ټولو مخکې زما د جماعت ملګري دلته ناست دي سینیر ملګري زما موجود دي زما د کابینې ملګري موجود دي زما کوم کاندیډیټ دی هغه موجود دي نو دا یقیندهاني ورکوم چې انشاءالله مونږ به تاسو نه مایوسه کوو د دې خلکو خدمت مونږ مخکې هم کړی دی زمونږ او ستاسو سوچ چې دی دا یو دی او انشاءالله ستاسو د تعاون مونږ ډېر زیات به مشکور یو او مونږ اسلامي نقطه نظر سره هم دته وو او د پښتو په اصولو باندې هم دته وو چې مونږ به انشاءالله چېرې داسې حالات ته نه راځي چې مونږ به تاسو مایوسه کړو